ملګری وایي چې د ما په خوب کې لیدل چې د خوله کې مې اختان را شوی و. الله اکبر. په خوله کې مې اختان را شوی و او زه ورته ډېر حیران وم چې د ما په دې خوله کې دا اختان څه کوي. نو په دې ژبه باندې د ما اختان را ټوکېدلی و او را بهر شوي و. د دې څه تعبیر دی؟ ګرانه دوسته، تا خو دا خوب ډېر عجیبه لیدلی دی او خو تا دپاره عجیبه نه دی. عجیبه د تا د حالاتو دپاره دی چې د تا د ژبې کومه ازادي ده، هغه ازادي دپاره رکاوټ موجود دی. ځکه چې په ژبه باندې اختان راوشل نو ژبه خو دې خبرو نه وغورځېده. ژبه باندې د اختان را شوي دی، د تا ازادي اظهار رای ته نشي کولی او ته مثال په طور باندې کومې کلاو بیان دی، کلاو خبرې دي، هغه ته نشي کولی. نو دې وجې نه د تا دا ژبه چې ده په دې باندې اختان راټوکېدلي دي. نو رب العالمین به درته اساني جوړوي خیر، او د تا دغې ژبې نه به خلکو ته ډېر خیر رسېدلی وي. خو دلته داسې څه خلک شته، داسې څه خبرې شته، داسې څه کردار شته چې د هغې د وجې نه د تا دا ژبه تړلې شوې ده او ژبه نه ده پاتې شوې. نو امید دی چې الله تبارک وتعالی به درته اساني جوړه کړي او کوشش وکړه که داسې کومې خبرې وي هغه خبرې ځان ته ختمې کړه چې ته کول کر بیا خبرې کولی شي. رب العالمین مو ډېر خوشحاله کړه او چې په هر ځای کې وئ ښاد او آباد اوسئ. جزاکم الله خیر.